بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خوږو قدرمنو کتونکو، ستاسو قربا د وخان جالانې ما د پروګرام ځلانده ستورو سره او نن د ځلانده ستورو په سلسله کې راغلی یم هریپور ته، کوم ځای کې چې به د موضوع د خاورې سره تعلق لرونکی محمد عمیر خان ولد جمشید خان چې د چړوایي امازي اوسېدونکی دی، حال د هغې چې دی اچپه روډ مکن کالوني هریپور کې دی. نه یوازې یو باکسر دی، یو کلاړي دی باکسنګ کې، هغې د پاکستان باکسنګ اسوسییشن ټایټل ګټلی او چمپین پاکستان لیول پاتې شوی دی، بلکې د یو سی سکندرپور د دې وخت یوت کونسلر هم دی. هغې سره به د هغې د ژوند متعلق باندې د هغې وړوکوالی، د هغې د باکسنګ شوق څنګه پیدا شو او بیا سیاست ته څنګه راغلی، په سیاست کې په دغه پردي وطن کې چې د خپل علاقې نه بهر راغلی په ښار کې پاتې کېږي، دې ځای کې څنګه کامیابي ومونده او تر ځای دمه پورې څه وکړل، راتلونکي وخت کې څه پلانینګ لري او نوي نسل لپاره څه پیغام ورکوي، نو دې حوالې سره د هغې سره خبرې کوو. پیدا خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دومره لرې نه راغلي موږ څخه ټیم وباسو او راغلئ. ټولو مخکې خپل طرف راول غواړم. زما نوم عمیر خان دی او د امازۍ یو کلي چړوایي نه زما تعلق دی او 2002 کې موږ د چړوایي کلي نه رالو دې خوا. نو هغه ټیم زه ډېر ماشوم وم، 6 کاله وم تقریبا. نو بیا ماشوموالي دلته زه مکن کلونی کې تېر شو او هغې نه مخې ته زما سلسله بیا شروع شوله د پړایي. بیا پړایي وکړه، میټریک وکړو، اف ایس سی وکړه. اف ایس سی نه وروسته زما کمیټۍ یو ګراونډ دلته زموږ څخه نږدې دی، هغې ته لاړم. هلته هلکانو باکسینګ کو، نو هلته هلکان ما ولیدلی، نو زما شوق و د باکسینګ. هلته نه ما خپل باکسینګ سټارټ کړو. هغې نه وروسته ما خپل باکسینګ سټارټ کړو او هغې نه بیا ما ډسټرکټ کې خپل مقابلې وکړې، هغې کې ګوډ شلم. بیا ډویژن ته لاړم، هزاره ډویژن، هغې کې ما مقابلې وکړې، په پیله ځل زه ګوډ شلم هلته. او هغې نه وروسته بیا پروویژنل لیول ته لاړو، کې پي کې ته. کې پي کې کې مونږ وکړو، هغې کې هم زه پیله ځل ما د سلور شیم، دویم ځل مې وکړې مقابلې، دویم ځل ما د ګوډ شلم بل کال کې، هغې نه 2017 کې غالبا. نو هغې نه وروسته بیا پروفیشنل ته زه لاړم، نیشنل پاکستان سطح ته. نو هغې کې ما نیشنل پروفیشنل فایټ وکړو. نو الحمدلله ګجرانواله کې الحمدلله هغه فایټ ما وګټو وین شلم. پروفیشنل فایټ چې کمی هغه یو پلین سره یې کسان ګوري چې پاکستان ټاپ کھلاړیان دې ویټ کې څوک روان دي، نو بیا د هغې آپس کې یو مقابله کراوئ. نو زما مقابله د ملتان یو هلک و، ساجد علي نوم یې په غالبا. نو هغه سره زما مقابله راله او هغه نه په 4م راونډ کې ما فایټ وګټو. ښه او سیاست ته څنګه رالي، دا شوق دې څنګه پیدا شو؟ ولې باکسینګ ځان له یو فیلډ دی او د هغې نه وروسته سیاست چې دا خو یو ځان له فیلډ دی، هغې ته څنګه رالي؟ او بیا دې په ځای د دې چې د پلار نیکه په وطن کې خلک سیاست کوي، تاسو دې ځای کې په هریپور کې سټي کې ودرېدی او دلته مو وګټله. الحمدلله جی بالکل. مخکې خو ما گیم کو باکسینګ و، نو ما باکسینګ کې وکتو چې زه یو د بلې پارټي کس وم، دلته اقتدار کې ناست خلک چې کوم وو هغه د بل پارټي و. نو زه ډېر مخې ته پاکستان ټایټل لاړم، بیا زما انټرنیشنل فایټونه رالل، انګلینډ فایټ راغی. نو هغې دپاره زه لاړم د خپل ایم پي اے څخه لاړم، ایم پي اے نه زه ولېږلم ایم این اے څخه یې ولېږلم، ایم این اے به تاسو له فنډ راکړئ. بیا ایم این اے ډسټرکټ سپورټ افیسر و، هغه ته یې وکړو. نو هلته نه ما ته زه یې ریفر کړم د ډسټرکټ ناظم و عادل اسلام و. نو هغه ټیم کې زما یو فایټ پاکستان کې و، هغه ته ما دغه وکړو. نو هغه ما ته اوسه پورې دا یو دغه راکړه ده، دې ماته یې لیکل دی دا عادل اسلام ډسټرکټ ضلع ناظم عادل اسلام و، دې ماته یې هغه اپروو شوی دی، 20,000 روپۍ دي. هغه نن پورې ما 20,000 هم نه دي لیدلي. بیا دا گیم خو د لکونو کروړونو گیم دی. نو دا ده چې بیا زه سپورټ نه کړم او دې نه وروسته ما وکتل چې پاکستان کې د دې گیم څه دغه نشته، مې ته څوک سپورټ کوي نه، چې څوک سپورټ کوي ځکه مې ته ځي. موږ سره اوس داسې یو هلک دی عثمان وزیر و،
د هغه گیم دومره نشته خو د هغه فیملی بیک ګراوند چې د ډېر ښه بیک ګراوند دی د هغه والد صاحب د قطرۍ د هغه کمیشنر د خپل دی دغه نو هغې اوس سپورټ کوي هغې ورلډ لیول ته ورسېدو نو هغې نه وروسته چې ما وکتو چې دې ګیم کې سپورټ نشته نور ګیمونو نه هم خلکو د ایم این اے ایم پی اے سپورټ فنډ نه ورکوم نو بیا زما رجحان اټومیټک د سپورټس نه سیاست طرف ته راغی او الحمدلله ما سیاست کې الیکشن په پیله ځل خپل د کلي نه بار بل کلي کې وکړو او الحمدلله الله پاک ماله کامیابي راکړه او د ټولو زیات دومره ووټونه 1538 ووټ ما الحمدلله واغست او 386 ریجیکټ ووټ زما ټارګټ و چې زه به ریکارډ جوړم چې 2000 نمبره به زه ځم خو زما ریکارډ بیا هم تقریبا هغه ونه شو ځکه چې 386 ووټ زما ریجیکټ شلل 386 ووټ که زما ریجیکټ نه نو زما بدن کم از کم 2019 دومره ووټونه نو هغه 386 ووټونه 84 غالبا هغه ووټونه چې کوم ریجیکټ و نو هغې کې زیات زمونږ د پښتانه خلک نو هغې به ګوتې لګولې هغه جزان خو ښځې وې ډېرې هلکانو هغه انپړه ولګو نو هغې پوه نه و چې دلته ګوته لګو کسټم نو هغې په وجه زما ووټ ریجیکټ شوی کنې ما به انشاءالله زما ټارګټ دا و چې زه به ډسټرکټ په ما ټاپ کوم ښه جی تر دا دمه پورې خو چونکې ستاسو یو دوه اجلاس شوي دي عام ځایونو کې هم چې دی بل پاس شوی د بجټ پاس شوی دی نور چا ترقیاتي کارونه تر دې دمه پورې نه دي کړي تاسو تر دې دمه پورې د خلکو دومره غټ اعتماد وکړو 1538 ووټ چې دی هغه ناظمانو نه دی اخیستی چیرمنانو نه دی اخیستی تاسو له خلکو راکړه څه د خلکو په هغه ستونزو کې د هغې په مسلو کې هم څه کمی راوستی دی تر دا حده پورې زمونږ 15 مارچ ماتې حلف وشو 15 مارچ نه وروسته چې 18 مارچ ماتې زمونږ تعریفي اجلاس وشو هغې اجلاس کې داسې چې موږ خپل د تعارف کراو کو هغې نه وروسته پیله کار زمونږ دا و ما وایي چې زه صفایانو دا کار ډېر دغه زمونږ ځکه چې زمونږ ایریا د ټي ایم اے وه دلته ما خلک نه راتلله نو خلکو ته ما ویلي چې انشاءالله صفایانې به زه ساتم ستاسو ځایو کې او کورونو مخکې نو هغه مونږ بیا بل اجلاس ما کېښودو د صفایانو هغې کې مونږ بل پاس کړو صفایانو باره کې نو زمونږ ویلیج کونسل کې 2 کسانو نو مونږ مخکې زنګ ډېرې مکن کالوني ویلیج کونسل مونږ سکندرپور سره دا مکن کالونه یې سکندرپور سره اټیچ کړه نو سکندرپور سره چې اټیچ کړه نو 2 کسان کوم چې د سکندرپور هغه به مکن کالونه ته نه راتلل نو بیا ما چیرمین صاحب سره خبره وکړه چې مونږ له یو کس الله راکړي یا 6 ورځې په ورکینګ ډیز وي نو 3 ورځې سکندرپور کې هغې کار کوي 3 ورځې به مکن کالونی کې کوي نو هغې وي چې صحیح ده چې موږ بل پاس کوو ستاسو او تاسو له صفایي دپاره نوی کس راکړو نو بیا موږ بل کس صفایي دپاره وکړو او هغې نه صفایي دپاره هغې له بیا ما شیډیول جوړ کړو سکندرپور له جدا شیډیول جوړ کړو چې فلانا مله به په سموار منګل پر ورځ فلانا مله بله مله بت پر ورځ هغې نه 3 ملې نورې داسې مکن کالونی کې هم جدا جدا ملې یو ټایم ټیبل اختوار مهم والا ټایم ټیبل جوړ کړو الحمدلله نن ماله ننه پورې چا ګیله نه ده راکړې او خلک چې پوه شي لکه چې دا ټایم ټیبل دی جوړ کړی دی پوره ریپور کې چا ننه پورې ټایم ټیبل نه دی جوړ کړی او خلکو ته پته هم نشته که پته ولګي نو ځان په خیال به هغې زمونږ په ترتیب ماته خپل ویلیج کونسل کې هم دغه جوړی ملک ډینګې ده او دا وخت پاریپور کې هم ډینګې ده او د دې ځای څو مریضان پکې رالو د هغې د روکتام دپاره تاسو د کونسلر په حیث څه کړي دي د ډینګي نه خو زمونږ دلته یو فوج یو هلک هم هغه شهید شو او یو جینۍ و هغه وفات شله نو چې مونږ څنګه پوه شلو نو الحمدلله ما فوکس سپری وکړو د ټولو مخکې چې پوه شلم فوکس په خپله محله کې فوک سپری کړې ده نه خپل ملې کې نه بار ملو کې مې کړی ټولو کې چې کم ځای پورې ګاډې ځي بیا کور ماته هغه سپری کړی هغه خپل زمونږ صفایي مهم والا هغه کس ما لګولی چې دا به تو دوایي ډاکټر صاحب راکړه BHU والا ډاکټر نوید صاحب او دوایانې خپله زه خپله هر کس سره هر کور ته تلم الحمدلله تقریبا ټول کورونه پور وشللو
پوره شتله او خلک ډېر خوشحاله دي او الحمدلله هغه د بیماري هغه دغه چې هغه لږه کمه شله وبا چې وه د ډینګي بیماري. ښه دې نه علاوه هم څه کړي؟ دې نه علاوه دا ما څخه یو درخواست پروت دی دې ماته ما سب ډیویژن افیسر وابډه چې دی هغه ته ما درخواست لیکلی و لکه دلته ټرانسفارمر لکه لګولي دا کار خو زمانه دی د دې چیرمین صاحب کارونه خو ما له ووټونه خلکو دومره زیات راکړي دي نو دا دی چې بیا زه ټول کارونه اوس ما خلکو ته وایي چې څه کار ومې ما ته به وایي انشاءالله زه به کوم او مخې ته به خدای هغه کارونه کوي. نو الحمدلله چې زه کم کار ماته لاس एकदम هغه د غیبي مدد یې الله پاک مدد ما سره او الحمدلله چې نن پورې ما کم کار ماته لاس یې خیره هغه کار شو دی هغې کې بیا ما یو ټرانسفارمر بدل کو یو ټرانسفارمر داسې و چې هغه به روزانه سوځېدو تقریبا هفتې کې هغه 6 ځله وسوځېدو هغه ټرانسفارمر ما 6 ځله بدل و په 2 غنټې وروستو 3 غنټې هسې ټرانسفارمر چې کوم دغه هغه 24 غنټې وروستو یو بدلی دویم 3 ورځې وروستو دریم 2 ورځې خو الحمدلله بس الله پاک ماله عزت راکړو ما 2 ورځو کې 2 ټرانسفارمر به او هغې نه وروستو دا د خپل علاقې کې 200 کې وي یو ټرانسفارمر 2 ځله خراب شي هغه هم ما ریپیر کو نه مې ولګاو او 100 ریپیر څنګه د خلکو نه چا نه وکړله په هغې ریپیر کړو هغه مونږ دغه ته درخواست ورکړی کال وکړی چې دغه خراب دی وابډه والا باندې سم کړی وابډه والا باندې بابر خان ته خو کال وکړو هغې هم بیا MNA دی زمونږ نو هغې بیا وایي هغې ته یې ټلیفون وکړو چې د دې کار فوري حل کوي نو الحمدلله 2-3 غنټو کې زموږ کار حل شوی دی او تقریبا 3 نوي ټرانسفارمره 100 KV والا اوس یو بل دی ډیری روډ ماته ټرانسفارمر کار دی هلته خلکو مطالبه کړې ده چې دلته زموږ د ټرانسفارمر مسله ده انشاءالله زما اوس ټارګټ دا ده چې هلته یو بل نوی ټرانسفارمر ولګوم بیا دلته یو ګلی وځم نو زموږ ویسي کې هغه خلکو ډېر خرابه وه نو هغه ګلی 3-4 ورځې وروستو 3-4 ورځې مخکې هغه ګلی چې ده نو هغه ټوله تیاره شله فنډ د مکن کلونۍ دپاره نو هغه مکن کلونۍ کې نیم فنډ یو ګلی به وشته کم فنډ چې پاتې دی هغې ماته بله ګلی اوس چې کومه ده هغه به انشاءالله سټارټ کوو نو زه په خلکو ته هم دا وایم چې تاسو خپل اخلاق لږ ښه ساتئ نو کارونه به خدای کوي او خپل ستاسو چې کوم نیت دی که نه صفا نیت ساتئ نو مدد به ستاسو خدا کوي زما نیت او په اخلاص باندې کوشش بس انسان باندې کوشش نو زما چې کوم نیت دی صفا دی او زه چې کوم کار ته لاس اچوم نو زه خپله نه پوهېږم هغه 3-4-5 ورځې ولګي هغه کار وشي غیبي مدد نوي کول تاسو پیغام ورکوئ د خصوصا د خپل علاقې یا د نوي دې علاقې نوي کوم چې کول دی نوي هلکان دي نوي جذبې والا خلک دي څه پیغام ورکول غواړئ؟ مخکې خو زه سپورټس ومن ومنو زه به هغې ته د سپورټس بارے کې مخکې پیغام ورکم بیا به سیاست ورته ورکم د سپورټس ورته دا ورکوم چې زه هم یو د کلي نه د غرونو نه راغلی وم دلته او الحمدلله ما په سپورټس کې د پاکستان طرف نمایندګي وکړه بیا زما انټرنیشنل فایټونه ورلډ لیول ماته اوس چې کوم ځای د عامر خان نوم راځي هغې لیسټ کې زما نوم هم راځي خو ما ته سپورټ نه و مخې ته نو بیا زه دغه خو هغې ته به زه دومره وایم چې تاسو دومره دغه کوئ کوشش کوئ چې ستاسو د کلي نوم مخې ته چې خلک وایي چې دی د دلته دی د امازي دی د چړوایي دی د هریپور دی سکندرپور دی چې ستاسو نوم مشهورېږي ستاسو د ځای نوم په وجه تاسو یادېږئ تاسو ټیلنټ تاسو کې چې ټیلنټ وي نو بالکل تاسو حوصلې پست مه کوئ تاسو همت کوئ نو انشاءالله الله پاک به ستاسو مدد کوي او تاسو به یو ورځ خپل ټارګټ ته رسئ انشاءالله جی جی او دې نه وروستو به زه د سیاست خبره لږه کومه ګوره زه هم د یو غرونو نه پاسېدم دلته رالم هلته ځای خلکو په دغه کې ومو زما مخالف کسان چې هغې وي دا څوک ته وي د غرونو نه کوز شو راغی او دی به دلته سیاست کوي دی به څه دغه د دې خپل وي دومره ووټونه نشته نو بس زه به یوت ته دا پیغام ورکوم چې خپل چې کوم اخلاق دی رویه ده چال چلن دی هغه لږ ښه ساتئ
د ټولو د غړ دا چې اخلاق چې کمی که نه هغه لوی ادب او وړوکو سره شفقت محبت ساتئ. نو سیاست څه چې هر څه که تاسو د ایم پی ایم این ای الیکشن ته هم ودرېږئ که نه نو زه وایم چې تاسو به دا به الله پاک نو کامیابي راکوي. ډیره زیاته مننه شکریه جی مونږ له د وخت جی قدرمندو دا مون سره د نن ورځې ځلانده ستوری محمد عمیر خان چې د چوایي سره تعلق لري د امازو د خاورې سره او د هلته نه راغلی او دې ځای کې تاسو واورېدل چې د هغه د ژوند کم مرحلې څنګه تېرې شولې. که سپورټس ته راغی نو د پاکستان لیول ته راورسېد او که سیاست ته راغی نو دې وخت کې لا کونسلران او چیرمنان هغوی لا کار نه دی شروع شوی، هغوی لا بجټ نه دی پاس کړی او دوی دومره شی کارونه وشمارل چې یقین وکړه زه حیران پاتې شوم چې د چا چې عزم د فرهاد وي غرونه په خپله ورله لارې ورکوي. عمیر زموږ ستاسو لپاره یو مثال دی او د هغې نه د هغې د خبرو نه مونږ ته دا خبره واضحه شوله چې د چا انتوزیازم د چا عزم هغه پوخ وي، څوک چې څه کول غواړي نو د هغې دپاره فنډ یا غریبي یا خپل وطن نه بهر بل وطن هغه یو څیز رکاوټ نشي جوړېدی او هغه د خلکو خدمت که هغه په اخلاص وي او هغه څه همت وي څه عزم وي او څه کول غواړي نو یو څیز منځ کې رکاوټ نشي جوړېدی. امید لرم چې د هغې نه به تاسو زده کړه کړې وي ډېر څه او دغسې د نورو ځلانده ستورو سره به ستاسو ملوو په دې نیت باندې چې د دغه پسمانده او د دغه پاتې وطن خلک هغه درته هم وښیو او نوي کلتور دغه پیغام ورکړو چې هغې هم راپاسي او د خپل دغه پسمانده علاقې لپاره څه وکړي. خپل کوربه دوا خان جانان له تر راتلونکي پروګرام پورې اجازت ورکړئ. چېرته چې یې ښاد او آباد اوسئ.